منل الله او رسول پر خودل او امام منل دا تقلید د دې خبرې په هر ځای کې خپل کتابونو کې وضاحت کړل دي په منبرونو نه وایو چې کڅوک تقلید دی ته وایي او په دې معنی باندې تقلید کوي چې د الله او رسول په مقابله کې یو څوک مني یا د قرآن او حدیث په مقابله کې یو بل کتاب مني مو لا شک فی کبری د دې سړي په کفر کې هیڅ قسم شک نشته لا شک فی ولا ریب فی ولا بریت فی هیڅ قسم شک شبهه د دې سړي په کفر کې نشته تقلید مونږ کوو نه تاسو کوم حضرت امام شاه ولی الله رحمه الله کتاب لیکل عقد الدین تعریفونه ټول کتابونو کړي لیکن هغه نور کتابونو ولا تعریفونه لږ سخت اتباع الرواية دلالة هذا نور التقليد واتباع الغير على ظن أنه محق بلا نظر بدل هذا تفصيلات نمشاه سے وہی تقلید سے تولیک تقلید دیتے ہوئے لکی اتباع الرواية دلالتا د ماهر شریعت پر رہنمائی کی بشریعت باندې عمل کرو تاسو ګورئ امام ابو حنیفه ماهر شریعت دی امام مالک ماهر شریعت دی امام شافعی ماهر شریعت دی امام احمد بن حنبل ماهر شریعت دی دا هغه خلک دي چې د قرآن سنت د دې مسائل راوستي هغه ته کې یو مسله دغه سي راشي چې په قرآن سنت کې صراحت نشته غیر منسوسي مسله ده یا تیر جمعه مدري قسم مسائل تاسو ته خو دې اجتهادي مسائل هغه منسوسه متعارضه راشي هغه مسائل چې قرآن سنت کې شته لیکن تعارض راغلي یا نصوص محتمله راشي په دې درې صورتونو کې د امامان د قرآن سنت نه حل پیش کړي چې زما استاد ذهني رسي هغه کله شي کېده او ما او تا د امام خبره په دې کې ونه ګورئ د امام ابو حنیفه رحمه الله اصول ده هغه چې کله یو مسله راشي د الله کتاب ګورم که په دې کې حل موجود فعل الرأس والعين قصر استدلال زي مذهب جوړو چې دلته بیا نه موجود نو زه بیا زم احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګورم چې دلته ماته حل ملاو شو فعل الرأس والعين مسله ملاو شو چې دلته بیا نه موجود خلفای راشدین ګورم دلته بیا نه موجود صحابه کرام ګورم دلته بیا نه موجود فهم رجال ونحن رجال خبره د تابعین وراله نو دا بیا مجتهدین دي زم مجتهد به ځان اجتهاد مزګور ک مسله امام ابو حنیفه قرآن نو واغستله موږ د امام ابو حنیفه خبره ومنله او قرآن پسې روان شو مسله په قرآن کې ملاو نشو له حدیثو کې ملاو شو د انتر راوغستله موږ هغه پسې روان شو موږ حدیثو پسې روان شو الته ملاو نشو خلفای اجماع نه واغستله موږ اجماع پسې روان شو خلفای راشدین نه واغستله موږ په دې پسې روان شو په دې پسې روان شو دغه ته ویل کېږي د ماهر شریعت پر رهنمایي کې شریعت باندې عمل کوي یعنی مثال څه دی امام ابو حنیفه مسله برای راس واغستل مجتهد مونږ برای راس نشو واغستل ځکه زموږ رسایي نشته لري صلاحیت هم نشته تاسو ګورئ زه یو مثال وایم د موږ سحر مونږ کړو د اوس مسفقین د بیا ته زموږ یو امام د جاوید سبدا برکات عمره زموږ امام شاته بسې مقتدیان ګڼ ولاړو تاسو ګورئ مفتی صاحب هم د الله عبادت کوو موږ هم د الله عبادت کوو مفتی صاحب هم سجده الله ته لګول موږ هم الله ته لګول فرق څه مفتی صاحب برای راست سجده لګول موږ دغه په اقتدا او رهنمایي کې الله ته سجده لګول هغه برای راست د خدای عبادت کوو موږ دغه په رهنمایي کې د خدای عبادت کوو سجده ټول الله ته کوو عبادت ټول د الله کوو د فرق نه وو د اوس یو سړی د بهر نه راشي وایره مفتی صاحب ډېر ښه سړی دی اګوره د الله عبادت کې پنځه ټیمه الله سجده لګوي پر مقتدیان یې غټ ګمراهان دي مشرکان دي ولې ګوره مولوي صاحب الله ته سجده لګوي او دوی خپل امام ته سجده لګوي مولوي صاحب د الله عبادت کوي دوی د خپل امام عبادت کوي نو ته به ورته چې الله څه دماغ علاج وکړه عبادت دواړه د الله کې سجده دواړه الله ته لګوي همدغه مثال هلته دی امام ابو حنیفه د الله عبادت کوي مونږ یې کوو امام ابو حنیفه شافعی مالک احمد ټول په قرآن سنت باندې عمل کوي مونږ یې کوو فرق دا دی هغوی برای راست قرآن سنت ته مسله اخلي مونږ د هغوی په رهنمایي کې عمل کوو ماته یو کس وایي دا حلال و حرامو کې تاسو به امام ابو حنیفه پسې روان
او په عجیبه خبره ده دا مشرکینو کول اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی خپل ملایان ارباب جوړ کړي او حدیث کې راځي صحابي د نبی رسول الله ته تاسو کوی مو خدایان نو جوړ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وین دیو چې بتاو څه ویل چې دا څه حلال دی تاسو به حلال ګڼو او کدیو بتاو څه چې دا څه حرام دی تاسو به حرام ګڼو او بذكر بابا من دون الله نو ما درته پوښتنه ما ته صاحب د امام مولوی مسلمان دی کافر دی مسلمان دی امام شافعی مسلمان دی امام احمد بن حنبل مسلمان دی ټول مسلمانان حتی چې دیو به کتابونه لیکلي جرأت نشي کولای چې دا ولیکي نن هم تلاړ شه روزي مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزي مبارک نشاط هغه نمونه لیکلي دي په ستورو باندې امام ابو حنیفه نعمان رضی الله عنه امام مالک شافعی ټول سره رضی الله عنه لیکلي بل ورته د مسلمان نه بریاحي جوړي دي امامانو په نسبت التورشا سلور مذاهب او مفتیان ناس دي موږ مسلمانانو کوي نو شک نشته دي موږ دارته وایا چې امام ابو حنیفه ځان نه سیس حلال او حرام او کړه الله غیر امام شافعی مالک احمد دیو د ځان نه سیس حلال کړه حرام کړه د عمر بسیو که قرآن سنت کې چې حلال حرام دي اگر ترخی عمر بسیو دی چوک شو موتر کې تعین دا ولني شرکت چې ځان نه سیس حلال کړه حرام کړه دې نو بیا د منافقانه رویه پرېږ دوا ما ته چې مشرک وې ما نه مخ امام حنیفه ته مشرک وایا ما نه مخ امام مالک ته کافر وایا ما نه مخ امام احمد ته کافر وایا ځکه سیس وغه حلال حرام کړه دې چې زمي کافر کیم به بیان ولې کوي دا جرأت خو نشي کولای او کته چې ځان نه سیس نه دي حلال کړي حرام کړي نو بیا کافر نه دي کافر شو بیا ما ته بس کافر نه دا د دې غریبانو نه دوه لا پاتې شي خپل نه پوهیږي نو بعد المعرض امام ابو تماهر شریعت پر رهنمایي کې په شریعت باندې عمل کول په قران او سنت باندې عمل کول دغه ته وایي بس دې نه کوئی صلاح نشته امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صدر رکاړو نور الله مدخل والله دې په خبر باندې کړو رحمت الله ولي هغه فرمایل بل یو سړی را دی نه ایمان دی نه مختلف دی اوس کله ایمان